تاسې سوچ کړلی چې ستا د جنازې نه پس به څنګه ماحولي څنګه منظر وي. یو څو غنټې پس به جړاګانې غوغاګانې ټولې ختمې شي او ستا د خاندان خلک به د راغلي میلمنو د خپلو خپلوانو او ستا د ملګرو د خوراک په ارینجمنټس کې بیزي شي. ستا خپل خپلوان به ناستي او په دې خبرو باندې به ډسکشن کوي چې د ملک حالات څنګه دي. څه خلک به ستا فیملي ته کالز کوي چې خفه نه شئ، موږ د ایمرجنسي د وجې نه در نه راغلو او الله دې پلان کې وبخي، موږ ورته ډېره دعا کوو. څه خلک به لګیا د واپس تلو تیاری به کوي چې خپلو کورونو ته لاړ شي، ځکه چې ژوند ډېر لنډ دی. څه خلک به ستا خاندان په دې خبرو باندې بحث مباحثه کوي چې ما ډېرې پیسې ولګولې او ده لږې ولګولې، ما ډېره خرچه وکړه او ده لږه خرچه وکړه. اخر کار به ګڼه ټوله خوره شي، هر سړی به خپل کور ته لاړ شي. او بعضې خلک به ستا په موبایل باندې کالز کوي ځکه چې هغوی ته پته نشته چې ته مړې. یو څو ورځې پس به ستا بچي په خپلو کارونو شي او چار چاپېره چې څنګه ماحول هر څه به حقه شانتې روان. که یو څو ورځې پس ستا په ګاونډ کې د چا واده و نو هغوی به خپل واده ښه په سور سار سره کوي. په شپږو میاشتو کې به ستا کور والا ټي وي ته ناستي، کامیډي به ګوري او خاندي به. یو کال پس په ته د